الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين سورة یوسف دے مکی سورت تے دری پنزوستم دے پنزول کے ورستو د سورت ہودنا مخ کے دروجینا سورت ہود ویلے شویو مخ کی صورت کې چې کمی مسئلے وی سلور مسئلے ذکر کړوي نو دلته کې د هغې سلور مسلو نور وضاحت کړي دارنګ موخ کی صورت کې د ابراهیم علیہ السلام د لوط علیہ السلام نفی د علم غیب دا غینه وشوا چې ګوره ابراهیم علیہ السلام ته د غیب علم نو ملائک ول مخل راغلیو ناس وسرا هغه نو پیجندلی لوط علیہ السلام خالم ملائک راغلیو هغه نو پیجندلی دلته کې د یعقوب علیہ السلام نا نفی د علم غیب ذکر کړي داود سورت بئی وضاحت داغ سلور و مسلو چې په سورت هود کی ذکر وي خلاصہ د سورت بئی سورت کے اول ترغیب دے فی التبلیغ دویم تسلی دا مبلغ تا دریمہ مسئلہ چی ذکر کئی نو نفی دا علم غیب سلورمہ مسئلہ چی ذکر کئی نو نفی دا شرک فی التصرف اختیارات دا اللہ دی د بل چانشتي یعقوب علیہ السلام ګوره ژوندې پیغمبرو زوی ته ورک شوی دی پته وته نه وه زوی ته ورک شوی دی د هغه دره کې ونه لګاو څو پورې چې الله نه وغوښتلي هغه وخته پورې یعقوب علیہ السلام په زوی پسې خپه دی پریشانه دی سمره زمانه تیر شوا بیا رستو الله رب العزت چې کله وغوښتا یوسف علیہ السلام وړوکی لوی شو بالغ شو لاړ وزیر شو د وزارت نه بادشاہت ته ورسید دومره زمانه تیر شي د پکې دغه سي په دې صورت کې دا خبرم ذکر کوي با چې ستا حال هم داسې دی لکه څنګه چې حال د یوسف علیہ السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې خپل خلق راجم شو جرګې مشورې وکړې سترقی معنی دے لري کول غواړي یا مړ کول غواړي قتل کو
یا جیل ته واچو او یا دا چې د ملک نه وشړو دا خبره کې دی الله رب العزت داغه تذکرہ چې کوي وایز یمکر بک الذین کفروا لیقتلوک او یثبتوک او یخرجوک الله رب العزت په خپل کار باندې خپو ده سکی څنګه کوي خلق راجمو شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجلو د پاره الله رب العزت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم اوستو سوخه په غاری سور کې تیر کو او د هغه ځنه بیا لاړ مدینه ته مدینه کې سوخ چې تیر شو نو د بادشاہت حیثیت و ته میلاو شو د فاتح په حیثیت باندې بیا مدینه مکه ته راغی یوسف علیہ السلام نا خپلو ورونو هم معافی غوښتل وا یوسف علیہ السلام ته ویلو لا تسریب علیکم اليوم ان لا تسریب علیکم اليوم ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راغی ټول خلک را پیدا منګه سند کړي وس به منګ لده سک بدلا راکې اس سزا برا کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم خو نرم زړو د خلکو سره خیر خواهی کوونکې وو د خلکو د پاره رحمتو نو وی چې داول نه ابتدا نه هم که څوک مزاحمت کوي نو دا سره وجنګ کی مزاحمت نه کوي خپل کور کې کینی په قلاره باندې هغه باندې هیڅ نشتی کور دروازې ځان پسې بند کی دا ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ په کور کې کوڅو کې ناست آیه تراغه نو دم په امن ده حرم تراغه حرم ته ورننوت هغه په امن ده دغه سه اعلانونه وشو او کله چې بیا وته بیان کړي تاسو کړلی تاسو سره کوم ال دا ټول وته وي ته هو استا تخسړی استاپلار خسړو استا نیکه خسړو خبره وته شيري رسول الله صلی الله علیه وسلم اغه ته وی لا تسریب علیکم اليوم انتم طلقاء تاسو ټول آزاد یې تاسو باندې نشته دی ډیر خلک ودغه وجه باندې مسلمانان شو په دې دومره جنگ کې په فتح مکه په دور کې یو څو کسان پکې قتل کړي شي یو پکې ابن خطلو د مسلمان شو مخکي بیا واپس شو مرتد شو او بیا د مسلمانانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بد بیوي نو د مرتد سزا هغه د قتل لکه څنګه چې په دې دور کې کم چې مسلمانانو قادیانان شوي دي ناغي ته موږ عام کافر نه وایو بلکې مرتد کافر وته وایو او داغي سزا د حکومت نه مطالبه کو د دې چې دیره دي هغه سزا ورکړي شي کوم چې شرعي سزا ده هغه څه ده داغي قتل ولي درې ورځې هغه له مهلت ته او داغه درې ورځې کې واپس نشو توبه و نه وستا نو سزا بیا داغه قتل له دا د عام کافرو په شانتی نه دي د دې سره دوستانه تعلقات ساتل د دې سره معاملات کول دام ناروا دي او بیا بعضی خلک چې هغه دشمنی کوي اگر چې
هغه عام کافر دي د هغې سره هم دوستانه تعلقات د هغې سره معاملات دا ممنوع بیا لکه په دې دور کې یهودیان دي نصرانیان دي دغه قادیانان دي د دې ډېر شي څیزونه کارونه په لاسونو کې دي د دې ډېر شي څیزونه داسې دي چې هغه دی جوړی او خرڅی یې که موږ مسلمانانو ځان د دې نه منع کو دغه خلک به په ځای باندې کینی د دې اکانومي به کینی لیکن مسلمانانو کې غیرت پکار دی چې د دغه خلکو چې څومره څیزونه دي هغې نه بایکاټ وکړي اسې مثال په دور باندې خلک وایي ماله غوښه پکار ده چې غوښه دغسې سړی خرڅوي نو دا غوښه دی نه که نه دا خېټه خو په شي باندې قایله کېږي نه دغه دی نه وچه دی سړی وخوري دال دی وخوري پیتی دی وخوري سابه دی وخوري غوښه دی اړوي نه که نه نو دغسې د دې دا بعضې څیزونه به یي داسې چې هغې پکې څه پکې شامل کړلي په هغې کې خوند رنګ یې پیدا کړلی په هغې کې لګوډې خوالی پیدا کړلی خو کوي څه د مسلمان په خلاف کې دغه څیزونه استعمالی اوس لګیا دي فلسطین باندې دغه اسرائیل پې لګیا دي په کار دی د اسرائیلو چې څه شیزونه دي د هغې نه سړی بایکاټ وکړي بایکاټ په دې نه چې دلته کې بوتلې راواخله ماتې کا بوتلې راواخله هغه ټولې توی کا نه دې باندې هغې ته رسي دا سیزونه دا واخله واپس کوه ته دغه سیزونه نور ما زمونږ نه اخلو بس کم مسلمان چې د هغې دغه پروډکټ خرڅوي د هغه نه زمونږ بایکاټ ستا نه موږ سیزونه نه اخلو ته دا سیزونه ساتي ته د بني اسرائیلو ته د دغه اسرائیلو سیزونه ساتي چې هغه زموږ مسلمانانو باندې څه نه دی کړي څومره لګیا دي څومره عذابونه څومره پازاب کړي دي څومره شهیدان کړي دي په بې دردۍ سره عمارتونه زنانه دي واړه دي ځوانان دي لیکن کو ګورې د فلسطین مسلمانان کو واړه دي هغه د سلام مستحق دي د هغې جرأت ته د هغې غیرت ته سلام وړوکی به وي څه شی به ورسره نه وي دغه بېسترو سامانۍ په عالم کې ګټې به راخلي اپس به ټوپکي پوجي سره ټوپک دی او دلته کې د سره هېڅ نشي په دې په ګټې راولي ګټو باندې ولي نسچر بوک د هغه هېڅ نشي کولی خوږ به یې کي هغه که یو ګزار وکړو چې به دی مړي لیکن ځان وجني سلامي کېږي نه نو موږ هم د دغې مسلمانانو باندې د هغې خیرخواهي پکار ده د هغې باندې غیرت پکار دی چې د دغې کافرو چې څه دي چې هغې نه سړی بایکاټ وکړي نو دلته کې خبره داسې کوي حالو کا که حال یوسف ستا حال داسې بیي لکه د یوسف علیه السلام حال آخر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی فاتح شو خلکو ته معافیانې وغوښتې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم معافي وکړه یوسف علیه السلام چې څنګه کړوه الف لام را تلک آیات الکتاب المبین دا آیاتونه د کتاب ښکارا ترغیب دی قرآن کریم ته او دا قرآن کریم زده کوي دا قرآن کریم راواخلی د دې تلاوت کوي د دې بیان کوي د دې لوستلو کوي انا انزلناه قرآنا عربیا یقین موږ نازل کړی دی قرآن کریم لره په عربۍ ژبه کې لعلکم تعقلون د پاره دی تاسو د عقل نه کار واخلی د عقل نه کار واخلی تاسو کم پیغمبر چې راغلی کم ځای ته چې راغلی کم ځای کې چې راغلی په کومه ژبه کې چې راغلی
نو هغه چې کم څه ورکړی شوي دي نو هغه د هغه په ژبه کې ورکړی شي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم عربي و، عربو کې راغلی و، نو قرآن کریم هم الله رب العزت په عربی ژبه کې راولېږه، ولې په دې کې فصاحت بلاغت زیات دی، نورو ژبو کې دومره فصاحت بلاغت نشتی څومره چې په دې کې دی. انا انزلنا قرآن عربیا، یقین موږ نازل کړی دی کتاب لره قرآن عرب ژبه کې، لعلکم تعقلون، د پاره تاسو د عقل نه کار واخلئ، تاسو پوه شئ په دې باندې. دا پوه کول په پاره دی تاسو یې پوه شئ. موږ خو عجم یو نو موږ له بیا خامخا په کار دی دا وویلی شي، دا ولوستی شي، دا زده کړی شي. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن، منگا بیانو پتا مانے احسن القصص بہترین دا بیانونا بما اوحينا اليك پاغ زمانے چی وحی کرلا منگا تا دا قرآن. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، کنے ویتا مخی دا دینا دنا خبرونا، مخی تا دا پتا نو دا دے خبر دا مخی چی کم ذکر کی، مخی تا دا پتا نو نور خلقو تم پتا نو آغیبم تا پوسونا کول دا سنگ چل شیره. دا بنی اسرائیل چیو نو دا خود شامو، دا خود کنعانو، یہ یعقوب علیہ السلام دا غزیو نو دی مصر تا سنگ راغلی. دا بنی اسرائیل مصر کی سب سنگ پیدا شو. دا یو تاریخی خبر وا هغه د صورت کې الله رب العزت ذکر کوي. هغه ځنا یعقوب علیہ السلام د خپل اولاد سره ډیر روان شو رالو د یوسف علیہ السلام په وجه باندې ورستو ذکر کوي. یوسف علیہ السلام بادشاہ شوه دی او رونه د یوسف علیہ السلام راغلی او هغه ته خبر وکړه چې تاسو راځي. هغه ځین روان شو راغ دیز نه دیز یاد شو 12 کسانو کا 12 زامنیو او 12 قبیلې شوي. دا د بهترین د بیانونه بهترین بیان دی پکې. پدې کې چې ګوره د سفر طریقه پکېشتي، پدې کې خوبونه شته، پدې کې جړاګان شته، پدې کې عشق پکېشته. عشق مجازي دی حقيقي دی پکې دي. دا کې دارنګ د جیل ژوند پکې دی، جیل کې بسنګ ژوند تیرې. دارنګ پدې کې دا بیان وشتي چې او دا بیان کول غواړي په میدان کې بیان ول غواړي. پخکار ما یتغلګي آزاد سړی کنه. یا یوسف علیہ السلام ته ګوره په جیل کې دا مسله کړلا، تبلیغ مسله دلته ترغیب دی په تبلیغ باندې. پاسا دا مسله ورسوا ارزه کې زندان کې یې نو هم ورسوا کولاوی نو بیا خامخا رسوا کا ال دغه پابندیانی دي، دغه پابندی نشتی. یوسف علیہ السلام ال تک بیان کړل، بهترین بیان ندی پکې، جړاګانو تذکرہ پکې ده، سفر او طریقه پکې ده، راشن تقسیمولو طریقه پکې ده. اذ قال یوسف لأبیه یا ابتی انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. کله چې یوسف علیہ السلام خپل پلار ته یا ابتی ابا جان انی رأیت 11 کوكبا، یقینا زینم یولس استور لرا، والشمس والقمر ورسوم رأیتهم لی ساجدین، انم دی لرا چې ماته سجده کوي، ماته سره ټټه ماته زما تابعداری کی، تابعداری کوي زما. یوسف علیہ السلام خوب لیدل نو کله رښتیا شو، زمانہ پکې تیر شو، ډېر زمانہ تیر شو. بعض خلک په خوبونو پسې ورپسې شي، خوبونو قصې کوي. خوب مې لیدل نه سوا داسې دا خوب کله رښتیا کیږي، کله د دې تعبیر کله راوځي، نه کله کله وخت لګي. مخکې خبره براشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب لیدو.
منګ روان یو بیت الله ته روان یو لبیک لبیک وایو احرام یو تړل خلک لګیا دي څوک آخر کې سر خړی څوک حلق کوي دا قصر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خوب صحابه ته وې او د پیغمبر خوب دې اراده وکړه چې زو غزوه خندق نرست حدیبیه واقعه مخه بیا پیش مخه تراغله رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د غیب معنی پوها چې زما چې دا عمره من کولې شو کنه شو کولې لار حال دغه حدیبیه کې ایثار شو د اغاز نه واپس شو عمره اونکړه بیا بل کال ورځو کې بیا لاړ به عمره وکړه دانګ یوسف علیہ السلام خوب لیدل نو خوب چې د ارزه کې به بیانوا زموږ مولیانی نه منبر باندې بیانې نه خوب چې بیانې نو یا به هغه چاته بیانې چې هغه خوب په تعبیر باندې پويږي یا ستا خیر خوا ده ستا ډېر خیر خوا ده هغه ته بیان کا دی به لګیای بو منبر باندې بو سټیج باندې به لګیای خوبونه بیان او خوب کو بیانې نه پیغمبر خوب بیان کا خپل خوبونه په بیانوا پردي خوبونه په بیانوا پردي خوبونه باغی باندې خبرې نه ثابتېږي کاغه کې سکیږي نو ستا خپل ذات لپاره کیږي بل لپاره نه کیږي پیغمبر خوب ده اجدا شه ده هغه وحی ده اذ قال یوسف لابی کله چې یوسف علیہ السلام خپل پلار تا پلار دې هغه محسن دی هغه خیر خوا دی هغه عالم دی پیغمبر دی هغه ته وایي یا ابتی انی رایت 11 کوكبا یقینا زینم یولس استور لرا والشمس والقمر ورسوم رایتم لی ساجدین انم دی لرا چې دی ماته سجده کوي حقیقی دا یا مجازی دار سچی دا سر ټډول دم سجده وای سیده تعظیمی دا ناغ دور کې مکه جایز او جایز نه او دا سجده چې کما پزمکه باندې سرګ دی دام بازي وخت کې چې الله حکمي بلته او کا نو هغه جایز کی او چې الله نه دی وین ناجایز دا نو کسیده تعظیمی دا نو وس ناجایز دا په دې امت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بسې یو سره راغی وته وی منګه میر زبان لیدلی هغه د عاجمو وزیرانو صدرانو دا شنو ولیدلی هغه د خلک سجده کوي نو دا غینه خو ته زموږ لپاره خی کنه نو موږ متا د سجده کو رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد نشته ژوندې ته اجازه نشته مړی ته اجازه نشته چې ته سجده وکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پوه کول لپاره د خبرو کړه سبا تاسو زما په قبر باندې بور تیرېږي زما قبر ته سجده کوئ وینا قبر ته ونه کو تا ژوندانه باندې کو اینا چې نمبر نه رستم جایز چې مر نه رستو جایز نه ده نو ژوندانه کې جایز نه ده بیا یې فرمایل کچره په دنیا کې زما په دې امت کې زما په دین او شریعت کې چرته سجده جایز وې چاته کول نو ما با خزی طویلو خاون ته سجده کوا خاون حق اړې زیات ده لیکن اجازت نشته چاته چې هغه مخلوقاتو کې چاته سجده کوي هغه ته سر کې کته کوي نه دا سرخ کته کول نه الله نه سیوا بل چاته نشته دا زنګ په دین او شریعت کې دي پر دې مخکینی خبر دی هغه چیرې د ضرورت نشته هاي کې بعضی خبرې نورې راځي بګي بعضی خلکو دا ویلي هغه مخکینی ادیانو هغه کې اجازه وو سیده تعظیم او سرخ کته کولو ايما اجازه تو سر پزمک باندې خودل نه سر کته کول سي ته تم سیده وي زمونږ خلک په خپل باندې پریوزي دغه شی حرام دی خپل باندې پریوتل زمونږ په دین کې شریعت کې ناجایز دي مخکې دا خبره هوس ختم شي تقریبا لیکن بیا مشته
هغه ځینې به رارواني په ټیټو به رارواني دا زموږ عام رواج کې مشرانی مشر سره میلاوي په ټیټو میلاوي واپس کېږي بیا یو قدم دو شاته واخلي په شا باندې لاړ شي او بیا نیغ شي بیا وګرځي روان شي دا دومره زیات دا قصې دا شي نه زموږ په دین او شریعت کې دا تکلفات نشتی سړي به ته وي اخر هغې سرې کېښودو څه ووې نور خو څوک پوه نه شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه په خبرو باندې پوه شو نور څوک پوه نه شو دا څه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا اوښ چې دی شکایت کوي چا دی اصلي دا زما وی د کار زیات دی او خرچه کمه ده د په خېټه باندې موړ ساته خرچه ولا ورکوه که نشي ورکولی خرڅ کا بل سړی به ولا خرچه خو ورکوي که نه هلته کې سړي هم دا ووی دا هغه راغی نو سر یې ښکته کېښودو رسول الله زموږ نه اجازت نشتی انسانانو ته اجازت نشتی چې دا کسب کوي دا خو مکلف نه دي څاروي دي نه مکلف نه دي لیکن الله رب العزت خلقو ته ښیي دا ګوره اوښ راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې سر ښکته کړه او هغه ته یې څه ووې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پې پوه شو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم معجزه ده که دغسې ملا چرګه خبرې کړي یا میږي خبرې کړي په هغې باندې سلیمان علیه السلام پوه شوی دا د سلیمان علیه السلام معجزه ده څنګه خبرې کړلي هغه په خپله ژبه کې کړلي او پیغمبر پې الله پوه کړلی دا نه چې هغه به بل څه وی د به ورسره هم هغه شانتې وی نه موږ خلک لګیا بعضې خلک عادت کړي که نه لګیا بعضې خلکو شادو عادت کړي هغې ته خبره کوي هغه شادو لګیا هغه شانتې عمل کوي چا بیزه پوه کړي بیزې ته وایي بعضې خلک دا ملنګان ورته وایي که څه ورته وایي دا سوالګري دغه دا قصې دا شوي ځان سره ګرځي او په دې باندې دا خپل کرتبونه کوي پې یو څیزونه ته کېږي په وړوکي شي باندې چوتۍ یې ورو ورو چوتې وخېږي وړوکي یو شي باندې بره ولاړي کله ټوپک یې ولا ورکوي ټوپک باندې لګیایي کله یو پوزیشن اخلي کله بل اخلي دغه شادوګان دغسې نور شونه پوه کړي نو هغې ته د خبره کوي اول ده کې هغه پې پوهېږي نو دا نه ده چې هغه چې څه د هغه په ژبه کې به ورته وایي هغه په ژبه کې نه دی په خپله ژبه کې لګیا دی وایي هلته کې هغه پې پوهېږي دغسې هغه به په خپله ژبه کې لګیایي نو دلته کې دا سړی پې نه پوهېږي الله تعالی دا اختیار نه دی ورکړی دا سلیمان علیه السلام یې پې پوه کړی منطق الطیر رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين انما دین نه چې ما ته سجده کوي دا د یوسف علیه السلام خبره وه ورپسې یعقوب علیه السلام ته یو دا خوب به دې بل چاته نه وی تعلیم وله ورکوي دا موږ ته هم یو درس و سبق دی د دې چې یو دا خوبونه بار ځای نه بیانوي بعضې خلک دی بیا درو خوبونه بیانوي پیغمبر صلی د هغې نه منع کړله درو خوبونه چې بیانوي دا خو کاذب دی دروغجن دی د الله د رحمت نه دی لرې دی درو خوبونه مه بیانوه خوب به نه لیدلی وایي ما لیدلی کله ما پیغمبر به خوب کې لیدلی کله وایي ما بل لیدلی او بل لیدلی کله په یخه مې لیدلی وایي به دا فضول خبرې به خلک کوي لګیا وي ملیان هم کوي بعضې فضول خبرې عوام هم لګیا دي کوي بعضې پیران صاحبان یې هغې کوي ولې خلکو کې د خپل ځان د مشهورولو دپاره د خپل ځان د غټ ثابتولو دپاره چې مال الله دومره حیثیت را کړلی زم یو درجې ته رسېدلی یم دومره غټې درجې ته رسېدلی یم چې زه په یخه باندې هم دا چل کولی شم کله په هوا الوتی شم او کله دا وي کله دا هلته کې موږ مخکې یو مشر
عالم وی ګوره پلان کې پیر سیب چاوته وي پلان کې پیر سیب چې په هوا لوزي په هوا مې الوت الکمال نه دی که په هوا باندې الوت الکمال وې دا کارغان ته پسند دا ټول اولیاء وې دا کمال نه کمال ځان کې پیدا کا ځان کې کمال پیدا کې چې ته سکه الله حکم ومنه پیغمبر طریقه باندې خپل ژوند تیر کې کمال دغه دی باندې بس کو الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي